رانا ثناء الله چې دی هغه د عمران خان په باره کې څه وایي. عمران خان چې دی هغه ډیل ته هم نه دی تیار او د هغه کم شرطونه چې دي هغه هم د حکومت چې دی هغه نشي پوره کولی. دا خبره چې دی دا د هغه د خولې نه په خپله واورئ، ځکه زیاتر کسان چې دی هغه د عمران خان نه ځینې خلاف دي، نو هغه وایي هغه ډیل ته چې دی تیار دی خو حکومت ورسره ډیل نه کوي. نو دا چې دی دا د هغه مخالف دی، دی څه وایي د هغه په باره کې؟ तो न सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है बल्कि जो उसकी शराइत हैं उस शराइत को मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। मियां नवाज शरीफ बहुत बड़ा اوس دی وایي چې میاں نواز شریف چې دی هغه ډېر غټ لیډر دی. غټ لیډر په دې باندې ده که تاسو کتلي چې هغه جیل ته تللی او د جیل نه چې دی هغه واپسې راوتلی دی، وایي خپله پارټي او خپل ځان چې دی دواړه یې بچ کړي دي. تاسو به کتلي د دې تېر شوي حکومت کې چې کله چې د عمران خان حکومت و نو زرداري چې دی په هغه باندې هم کیسونه و، په نواز شریف باندې چې دی به هم کیسونه و، هغه د بیمارۍ په بهانه باندې چې دی بیا لندن ته لاړو. نو ده وایي چې هغه خپله پارټي هم بچ کړه او خپل ځان چې دی دا یې هم بچ کړو. دا خبره چې ده دا تم واورئ. सियासतदान है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। उसने 3 मरतबा अपनी जिंदगी में अपने आप को भी बचाया, अपनी पार्टी को भी बचाया और रास्ता निकाला। हट धर्मी और जिद जो है वो सियासत में دی وایي چې هغه ضد او لکه کم دغه چې دی بېوقوفتوب د عمران خان دی ته یې بېوقوفتوب ویلی دی، دی بېوقوفتوب کوي چې دی چې دی په سیاست باندې نه پوهېږي. سیاست دغه ده چې دی د حکومت سره اوس ډیل وکړي، خپل ځان هم بچ کړي او خپله پارټي چې ده دا هم بچ کړي. نو تاسو راسره خپل رایه چې دی دا شریک کوئ چې عمران خان غټ لیډر دی که نواز شریف چې دی دا غټ لیډر دی. ځکه نواز شریف چې دی هغه خپله پارټي بچ کړه او عمران خان چې دی د خپلې پارټۍ د بچ کېدو کوشش نه کوي. نو خپل رایه چې دی دا راسره لازم شریک کوي.